ډېر محترم مسلمانانو، نن یوه بهترینه وظیفه د حاجاتو د پوره کېدو لپاره ډېره انتهایي اسانه هم ده، او دا وظیفه الحمدلله زه پخپله هم کومه. نو کوم مسلمانان وروڼه خویندې چې مشکلات لري، غمونه لري، بیمارۍ لري، تکالیف لري، حاجتونه لري، جایز حلال محبتونه لري، نو زه یې هم کوم. محترمو مسلمانانو، صرف 15 پیرې دا وظیفه تاسو یې هم شروع کړئ انشاءالله. الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کړي، ستاسو مشکلات په الله جل شانه اسان کړي. او صرف 15 پیرې ویل دي، خو 15 پیرې به یې وې، خو 15 ټیمونو کې به یې وې. نو چې 15 پیرې ویل شي او 15 ټیمونو کې ویل شي، نو دا 25 کرته شو، صرف 25 مرتبه 25. نو کوم مسلمانان چې دا د خپل یو مقصد او د حاجت دپاره راونیسي، نو الله جل شانه دغه مقصد او کامیابی د خپو له راولي، او دغه مقصد او دغه حاجت کې الله تعالی د انسان کامیابوي. و څونه وخت کې کامیابوي، په څونه وخت کې دا حاجات پوره کیږي د انسان. نو محترمه، څومره چې انسان په اخلاص سره کار کوي، د ګناهونو نه هټ کار کوي، یعنی ګناه وغیره نه ځان ساتي، په تقوا سره او په للهیت سره د الله تعالی عبادت کوي، او صحیح بنده ځان نه جوړ کی، صحیح نیک فرزګاره بنده ځان نه جوړ کی، نو محترمو دی چې کم حاجت غواړي هغه حاجت الله تعالی پوره کوي. کم مشکل د غواړي هغه مشکل به الله تعالی ختموي. خو چې مونږ ځان نه صحیح مسلمانان جوړ کو. صحیح مسلمان دی ته ویل کېږي محترمو چې په هر حال کې د الله تعالی حکم منل، په هر حال کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو باندې زندگی تیرول، او بل مسلمان ته خیر ورکول، د ګناه نه ځان ساتل، تقوا سره پاک دامنۍ سره وخت تیرول، دې ته صحیح مسلمان ویل کېږي. هر کله چې موږ د خپل ځان په صحیح مسلمان جوړ کو، زموږ حاجات په الله تعالی انشاءالله پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او مسافر چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی یې ټول مسافر له ډېرې خوشحالۍ ورکړي، د دنیا او آخرت ته الله تعالی کامیابۍ ورکړي. محترم مسلمانانو، ډېرې وظیفې تاسو وکړې، ډېر نفلونه مو وکړه، خو الله تعالی څه فرمایي؟ الله تعالی فرمایي قرآن کې چې ما نه په صبر سره او په مانځه سره وغواړئ. ښه، صبر هم موږ کې د سره شته دی نه، او مونځ هم دا حال دی محترمو چې کله کړی کله نه کړی، کله قضا شوی. په ټولو عبادتونو کې د ټول نه بهترین عبادت دا فرض مونځ دی. په ټولو معمولاتو کې د ټول نه بهترین صبر دی، چې موږ صبر اختیار کو او مونځ اختیار کو، او د هر فرض مونځ نفس بیا دا وظیفه شروع کو. ګوره په مونځ کې یعنی په ورځ کې 15 مونځونه په انسان باندې الله تعالی فرض کړي دي. لومبی خو دا ډېرو، بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی سره بار بار ملاقات کولو باندې دا 15 راله، 515 ته راله محترمو. 15 مونځونه کوو، الله تعالی به راته انشاءالله د 500 مونځونو ثواب راکوي. نو دا وظیفه تاسو د هر فرض نفس کوئ، سحر مونځ، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، 15 مونځونه شو. د هر فرض مونځ نفس په دا 15 پیرې وې: حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا الحمدلله زما یو مقصد الله تعالی ډېر په ښکلي طریقې سره پوره کړی دی. ما خپله زما په الله تعالی حاجت پوره کړی دی، او الحمدلله داسې غټ حاجت مې پوره کړی چې هغه ډېر زیات بهترین دی. د دنیا د ټولو نه بهترین حاجت الله تعالی زما په دې پوره کړی. نو تاسو هم د هر فرض مونځ نفس 15 پیرې وایئ، خو فرض مونځ به نه قضا کوئ، ګناهونو نه به ځان نه توبه وباسئ، او مسلمان ته به خیر رسوئ. هر ځای کې چې مسلمان دی هغه ته به خیر رسوئ، او د دعوت کار به کوئ، خلکو ته به دین اسلام ښایي، خلکو ته دعوت تبلیغ کوئ، خلکو ته نیکې لارې ښایي، د ګناهونو نه خلک منې کوئ.
ان شاء الله محترم مسلمانانو د هر فرد موږ نفس صرف 15 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا وظیفه شروع کړئ ان شاء الله. الله تعالی